د اختر په شپه باندې څلور رکعاته نفل په دې طریقه باندې وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو ته د 2 کالو د نفلونو ثواب په 15 منټه کې درکړي دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ چې نور مسلمانانو ته هم فائدہ وشي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته الله پاک دې زمونږ استاد ټول د رمضان المبارک روزي قبول کړي تراویح دې قبول کړي چاهتونه کړي دا ټول ختمونه نوافل دې په خپل دربار عالیه کې دا قبول کړي امین د رمضان المبارک چې کله روزي ختم شي او دغه رنګې د اختر میاشت د اولیدل شي نو په دغه ټیم کې محترمو څلور رکعاته نفل د ادا کولی شي کله چې دا څلور رکعاته نفل حلق وکړي نو الله پاک دوی ته د 2 کالو د نفلونو ثواب دا ورکوي یاد ساتئ چې په هر رکعت باندې د شپږو میاشتو د نفلونو ثواب الله پاک ورکوي نو دغه رنګه څلور رکعات دي نو د 2400 میاشتو د عبادت ثواب الله پاک انسان ته ورکوي نو 24 میاشتې شولې نو دغه رنګه محترمو دا 2 کال دین سازيږي ډیر زیات بهترین موز دی ډیر زیات اعلی موز دی چې په لږ مهنت باندې ډیر پیسې انسان ته کم ځکه ملاويږي انسان محترم هغه پسې دا منډه وي او سړی سعودي کې مزدوري کوي دوبۍ کې مزدوري کوي نو هغه ته کې لګي پیسې دي د پاکستان پیسې ته ډیر سازيږي ځکه ډیر خلک محترم هغه طرف ته دا زور کوي نو یاد ساتئ چې دا نفل دا ډیر زیات لازمی دی او ډیر زیات اعلی دی مخکې مرګرو سره شیر کړئ چې هغه هم نه دینه فائدہ والی نیت به څنګه وي نیت به داسې وي چې نیت کوم د زړه د اخلاصه څلور رکعاته نفل ادا کوم په دې اجر وخت پر رضا د خدای خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریف په لور کو الله اکبر دا هو نیت طریقه شولا رکعاتونه سودی څلور رکعات دي ترتیب پیدا وي چې موږ به نیت وتړو او د نیت نه بعد به موږ ثنا وایو ولا اله غیرک پوری مونږ به وایو بیا به د هغې نه بعد سورة الفاتحه الحمد دا به یو ځل وایو بیا به ورپسې الحمد پسې سورة الاخلاص به وایو قل هو الله احد یو پیرا بیا به ورپسې سورة الفلق وایو قل اعوذ برب الفلق بیا به ورپسې سورة الناس وایو په دې یو رکعت کې بیا به ښکته شو رکوع به وکړو او دغه رنګې بیا سمع الله لمن حمده بیا یوه سجده بیا جلسه بیا بله سجده او دغه رنګې دویم رکعت ته به راپاسو او بسم الله نه به شروع وکړو بسم الله مې ویله بیا الحمد او بیا د هغې نه بعد سورة الاخلاص او بیا د هغې نه بعد سورة الفلق او بیا د هغې نه بعد سورة الناس دا زمونږ 2 رکعات برابر شو بیا موږ په قاعده باندې کېدو چې کله موږ قاعده برابر کو نو بیا به پاسو 3 رکعات او دغه رنګې بسم الله الرحمن الرحیم به وایو او دغه رنګې سورة الفاتحه او بیا د هغې نه بعد سورة الاخلاص او سورة الفلق او سورة الناس دا به وایو رکعات برابر کو دغه رنګې څلورم رکعت چې کله پاسو بسم الله به وایو او د هغې نه بعد به سورة الفاتحه بیا د هغې نه بعد ولدوالین امین فورې دغه رنګې سورة الاخلاص او دغه رنګې سورة الفلق او سورة الناس ورپسې وایو نو خلاصه دا شو چې څلور رکعات موز دی په یو سلام باندې بیا کو او دغه رنګې په هر رکعت کې د سورة فاتحې نه بعد دغه 3 سورتونه آخري چې کوم دي دا محترمو تلاوت کو الله پاک به موږ او تاسو ته د 2 کالو د نفلونو ثواب محترم دارا کی ډیر زیات بهترین مونږ دی او ډیر زیات آسان مونږ دی او دغه رنګ ډیر زیات لږ وخت په لګي نو کوشش وکړئ چې دغه ویډیو پیغام د مخکې شیر کړئ الله پاک خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته